بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والو او کسانو چې ایمان راوړل دي په سابقه کتابونو، ځکه ورپسې حکم دی آمنو، ایمان راړئ. نو یو ور ورته الله تعالی وایي چې اوغه خلکو چې ایمان راوړل دي او به ورته ایمان راړئ. نو چې ایمان راوړل به ورته وایي چې ایمان راوړئ. نو د دې وجه قید به سره ولګي چې اوغه کسانو چې ایمان راوړل دي په وړاندې کتابونو ایمان راړئ په دې کتابو. نو دا خطاب دے چاہتا یہود و نصارہ ہوتا. یا ایوہ الذین آمنوا، کسانو چی ایمان مراوڑے سابق کتابونو پیغمبرانو بانلے، آمنو باللہ، ایمان راڑے پا اللہ و رسولی پا رسول دا اللہ والکتاب اللذی، اپ کتاب آغا بانلے نزل غلا رسولی چی نازل کرے دے پخپل پیغمبر محمد رسول اللہ بانے. نو قرآن بانے ایمان راڑے. والکتاب اللذی، او ایمان راڑے پا کتاب آغا انزل من قبل چی اللہ نازل کرے مخید دینا. ومن یکفر باللہ، سوچ انکارو کی دا اللہ نا، وملائکتی دا اللہ نا فرشتونا، وکتبی دا اللہ دا کتابوننا، ورسولی دا اللہ دا رسولاننا، والیوم الآخر ادروز دا آخرتنا، فقد ضل ضلالا بعیدا، نتاکک سرا دے گمراہ شوے دے پلوئے گمراہ ہے. دے گمراہ شوے دے پلوئے گمراہ ہے. ان الذین آمنوا، تاکک سرا خلق چی ایمان راوڑو. نو دے سرا دیات ساتے چی ایمان راوڑو پا موسیٰ علیہ السلام. ان الذین، تاکہ سرا کسان آمنو چی ایمان راوڑے پا موسیٰ علیہ السلام، ثم کفروا، اب یا کافران شویو پا عبادت دا گیلکی باندے، سی باندے یا کافران شویو پا عبادت دا گیلکی باندے. ثم آمنو، اب یا ایمان راوڑے پا توبہ، ایمان راوڑے توبہ اکڑا. ثم کفروا، اب یا کافران شویو پا عیسیٰ علیہ السلام. ثم ازدادوا کفرا، اب یا زیادسیو دو کفر پہ اعتبار پہ محمد رسول اللہ بانے. نو دا یہودیان دی دی خوگو ایمان راوڑا موسیٰ علیہ السلام بانے، کافر شو پہ عبادت بے بی کاؤ سی بانے. داغی نبادی توبہ وستن ایمان راوڑا، نو بیا کافران شو پہ عیسیٰ علیہ السلام اگے او نمانو، او بیا پا دا کفر کے پاتی تردی چے انکار دا محمد رسول اللہ نامو کو، نو کفر مزید زیاد شو. ان الذین آمنوا، تاکہ سرا کسان چی ایمان راوڑے پا موسیٰ علیہ السلام، ثم کفروا، بیائے کفر کرو یعنی عبادت دا گیلکی کرو. ثم آمنوا، بیائے ایمان راوڑے یعنی توبہ کرو. ثم کفروا، بیائے کفر کرو پا عیسیٰ علیہ السلام. ثم ازدادوا، بیا زیادسیو کفرن لکفر پا اعتبار. لم یکن اللہ، ند اللہ تعالی لیغفر لهم، چی بخنو کی دویتا، ولا لیادیهم سبیلا، اندا چی برابر کی دویتا لارا، زکر دوی پا کفر کی پاخشوی دی. اللہ تعالی بنوتا بخنہ کئی، انورتا ہدایت ورکئی. بشر المنافقین، بشارت ورک منافقان لا، خبر ورک منافقان لا، بان لهم عذابا علیما، چی دوی دا پارا غذاب دے دردناک. الذین، کم منافقان، الذین آغا منافقان، یتخذون الکافرین، چی جوڑی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین، پا مقابلت مومنانو کی. نو اس کافر سره نفس دوستی ناروا نه ده، خو هغه دوستی چې د هغې ضد پریوزي یا په مسلمان یا په اسلام باندې بیا حرام ده. نو الله تعالی فرمایي چې منافق هغې ته وایي چې دعوه خو د ایمان کوي، خو کافرانو سره دوستی ساتي په ضد د مسلمانانو.
کافرانو سره دوستي ساتي په ضد د مسلمانانو. الذين كسان يتخذون الكافرين چې دیني سي کافران اولیاء په دوستانو من دون المؤمنین په مقابله د مؤمنانو کې. من دون معنا مقابله، په مقابله د مؤمنانو کې. ایبتغون عندهم العزه، آیا دیلټوی عندهم د کافرانو خصا العزت، عزت یعنی دی وی چې موږ په دې باندې عزت دار شو چې د کافرانو سره مو دوستی وي. د خلکو سوچ دغه دی، د خلکو د سوچ دغه دی صحیح چې دا سټیټس والا خلکو سره او بیا خدای وایي خدای ذلیل. ایبتغون عندهم العزة، آیا دوی لټوي دوی خص عزت. فإن العزة لله جميعا، تاکي سره عزت د الله تعالی د پاره د ټول، یعنی الله خص دی. نو عزت همیشه غنا د الله تعالی په قدرت کې، عزت مګنه د بل چا په قدرت کې. نو خبر هغه کوا کوم چې د الله د پاره د اسلام او د مسلمان پر ضد باندې کافر سره تعلق نه ساته. وقد نزل علیکم، او حال دار چې نازل کړي الله تعالی علیکم تاسو باندې فل کتاب، په کتاب کې ان اذا سمعتم آیات الله، دا خبره نازل کړي دا چې کله تاسو اورئ آیاتونه د الله یکفر بیا، نو داغینه انکار کول شي. او څوک دې د کافرانو دا انکار کوي، څوک د کافرانو، او صرف انکار نه کوي ویستاذو بیا، مسخری کول شي آیاتونه د الله پورې، مسخری ور پورې څوک کوي؟ قرآن کافران. فلا تقعدوا معهم، نو الله تعالی فرمایي چې کوم ځای قرآن پورې مسخره کیږي، دین پورې تاسو مسخره وایي، دین پورې مسخره کیږي، نه الله تعالی وایي داسې مجلس کې کېنه ما. فلا تقعدوا معهم، کینای دوی سره حتی مگر الا یخوضوا، چې دی باز شروع کې فی حدیث په یو خبره کې غیر سوا د خبره نه، چې د دین نه علاوه سبله خبره شروع کې نو بیا ورسره کېنه. او کنه دی لګیا دین پورې مسخره کوي. مسلمانان دي که کافران دي تور سره نه، که کافر کوي نو الله تعالی وایي مکه نه ورسره. او زمون خو خدای دې رحم وکړي ماډرن مسلمانان ټول دین پورې مسخره کوي، کنه کې ور پورې د شیرشاه پورې مسخرې شروع کی په مجلس کې. دا وایي اوس مولا شوی دی، تاسو وایي درپورې کنه ها الله تعالی مکه نه ورسره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا، مگر الا چې دی باز شروع کې په حدیث غیر په یو خبره کې سوا د خبره نه. اوس الله تعالی فرمایي کدا دې ونکړل، یعنی یا خو چې کله دین پورې مسخره شروع شه باید چې قوت دی چې سٹارټ کې، چې قوت دی چې سٹارټ کې. چې ګوره ورونه تاسو بل موضوع نشته، الله او پیغمبر پورې مسخره کوي، الله دین پورې مسخره کوي صحیح. نو کدا وارننګ ولا ورکړ نو ممکن د تور ایمان خوې پکې، تور ایمان به هغه محسوس کی چې دا خبر خرابېږي، دا خبره سکی دا خرابېږي، نو په بس او کنه شو بس صحیح. اوس الله تعالی وای کنه دې وصرف د منکول او نه ته پاسې، نو انکم اذا مثلهم، ته دا پلین شي غسته چې نو ما خو پکې څه نه دی ویلي، نه ته خو ناس کنه وې ناس داستان ناس پر هغه تایید کول. الله تعالی څه کوي چې انکم اذا مثلهم، تاسو به په دغه وخت کې د دوی په شان یې، تاسو په دغه وخت کې د دوی په شان یې. خو البته فرق دی پکې چې هغه کفر کوي چې مسخري کوي، اته منافقت کوي چې نه منکه او نه پاسې دي. یعنی داغه عمل خو عمل د سره په کفر دی، داغه عمل د سره خوستا عمل د سره د منافقت ته. الله تعالی فرمایي منافق او کافر بدواړه جهنم دي. ان المنافقین، ان الله تاکي سر الله تعالی جامع المنافقین، جمع کون کې د منافقانو د کافرانو فی جهنم په جهنم کې جميعا ټول. الذين کم منافقان یا کم کافران، الذين کسان یتربصون بكم، چې هغه انتظار کوي تاسو باندې چې فاین کان لکم فتح، چې چریوي تاسو لپاره کامیابی په جنگ کې یا په سما ملک د الله جانب نه. نو دغه منافقان به اسوي قالو دوی وای الم نکم ماکم، موږ تاسو ملګری نه، موږ مسلمانان یو صحیح. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ،
اکه چریوی د کافرانو لپاره حصہ د کامیابی قالو نو دوی کافرانو ته وای الم نستحوذ علیکم آیا مونږ تاسو د غلبې کو کافرانو ته سوې دا منافقان مونږ تاسو د غلبې پلانینګ نه کړي څنګه پلانینګ مونږ مسلمانانو سره ملګرتیا ونه کړه په خلکو سره ملګرتیا ونه کړه دې معنا دا چې مونږ تاسو د غلبې لار کولا وکړه الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین مونږ تاسو محفوظ کړئ د مؤمنانو نه ځکه که مونږ سره وموي بیا تاسو جنگ نشو کولای خو مونږ ترسته پاتې شو نه غي ورته کمزوري کړل فالله يحكم بينكم پس اللہ تعالی فیصلہ بکئی مستاسو کی پر وزد قیامت ولن يجعل الله اهرگز بنگرزی اللہ تعالی للکافرین دا کافران دا پارا غل المؤمنین پا مؤمنان بانے سبیلا غلبا سبیلا غلبا نو اللہ تعالی ہوئے چی ہرگز با اللہ تعالی کافران پا مسلمانانو غلبا کئینا ہرگز بے تو مسلمان حالانکہ مونږ وینو چې کافرانو غلبه دي او مسلمانان کمزوري دي مغلوب دي نو یو مفسر بعینه د ریزرویشن ذکر کړل دي فمالنا نغلب اليوم ولا نغلب بیا مونږ باندې څه شوي دي چې مونږ کمزوري او غالب نشو کمزوري او غالب ناغه په خپل جواب ورکړل دي اما غلبت کفار زماننا فلضعف ایماننا وکثرت عصیاننا زمون د زمانه د کافرانو غلبه مونږ باندې د دوه وجه ده زمون ایمان کمزور دی نمبر اول او زمون د وایلیشنز او ګناهونه زیات دي ایمان مو کمزور دی نمبر اول او نمبر دو ګناهونه به درې زیات دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل جرنیل ته میدان جنگ کې خط لیکلو کوم ځای ورته لیکلو میدان جنگ ته ورته خط لیکلو نو مختلف انسټرکشنز ورته ورکړو چې دا کوا دا کوا دا کوا دا کوا یو انسټرکشن او هدایت ورته داو چې علیک بتقوا الله ومن معك ته او سوره تاسو آرمی د مسلمانانو چې دا الله تعالی نه یریږي ګناه مکوئ د ګناه نه ځان بچ ساتئ ورته جمله ډېره عجیبه ویلا فإن ذنوب جيشك اخطر عليك من سلاحهم عليك استاد خپل عسکرو استاد خپل لشکر او د خپل آرمی ګناهونه د تا د پاره زیات خطرناکي د دشمن د وسلې نه خبر ده کړه استاد خپل ګناهونه استاد پاره زیات خطرناکي د دشمن د اسلحه نه د دشمن اسلحه تاره پاره دوره خطرناک نه ده لکه استاد لشکر خپل ګناهونه چې څومره خطرناک صحیح ورته دویمه خبر وکړه وځکه چې میدان جنگ کې کته غلبه حاصله دا په کردار باندې حاصله په اسلحه نشي حاصلوله ځکه اسلحه خو تاسو سره هم ده او هغه سره هم ده نو او ممکن ده چې هغه سره زیاتې ممکن ده چې هغه سره زیاتې نو ورته وي چې کستا وایلیشن اوم وی کمټ وینمین ګناهونه هم وی یا د کامیابی امکان نشته ها ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ولن يجعل الله للكافرين هرگز بنگرځي الله تعالی کافرانو لپاره او مؤمنانو باندې سبیلا غلبا نو یو معنا خو دا ده چې غلبه کوم راځي نو د دې وجه راځي چې ایمان کمزور دی او ګناهونه زیات دي نمبر اول او نمبر دویم چې الله تعالی به هرگز کافران له دایمي غلبه مسلمانانو باندې نه ورکړي دا دویمه ملګرتیا دایمي غلبه بني دا به وقتی غلبه وي دایمي غلبه بني دا به وقتی تو غلبه فاروای فار ټایم دی لیټر آن الله تعالی به سپورټ کوي سو مسلمانان ځکه قران کې دا عقیده ذکر ده ولا عاقبته للمتقین چې انجام کار کامیابی و الله تعالی ورکړي تقوا دار الله ان المنافقین تاکي سر منافقان يخادعون الله اغه دوکا ورکي الله تعالی لا کوشش کوي چې خدای مو دوکا کړي خو خدای څوک نشي دوکا کوله دوکا خو هغه چاله ورکول شي چې هغه به خبره پاتې کې دی شي سشیتنه پوشیده او پټ پاتې کې دی شي الله تعالی باندې سشی پوشیده او پټ نشتا وهو خادعهم ادغى الله تعالی خادعهم دوکا نه ورکون کې خادعهم بدل دوکي ورکون کې دي و اذا قاموا ادا منافقان اذا قاموا چې کله دی ودرېږي صلات مانځتا قاموا کو سالا نو دی ودرېږي سست
تاسو څه وایو دیلا طعامو کسالا د یو درې کې سوس اوس د مسکی سره پاره الله تعالی فرمای نمبر جوړای سکے سوسائٹی کې کمیونټی کې نمبر جوړای یراؤن الناس ځان خودنه کوي خلقو ته ولا یذکرون الله نه یاد الله تعالی الا قلیلا مگر ډیر لږ مذبذبین بین ذلک دای متردد دی په دې منظومنس کې متردد دی په منظومنس کې لا الہ اولائے نکامل طور مسلمانانو سره دی ولا الہ اولا انا مکمل طور کافرانو سره په دې میز کې ګرځي نزان مکمل مسلمانانو سره کوي انزان مکمل کافرانو سره کوي دوی سره هم ها هو کوي سره هم ها هو کوي صحیح ده حالانکه اوس دې کو ګور هر معامله تقریبا هر معامله 90% دا بداسي وي چې یو طرف به جایز وي او بل طرف به ناجائز وي نو د جائز او ناجائز په جنگ کې په دې میس کې پاتې کېدل دا د ناجائز سپورټ کول دي دا څه دا د ناجائز سپورټ کول په دې میس کې باندې پاتې کېږي خو یا صحیح ته ناجائز ملګرتیا وکړه او یا بیا د جائز ملګرتیا وکړه ناجائز ته ناجائز وایا صحیح مذبذبین بین ذلک لا الہ اولائے ولا الہ اولا ومن یذ او دیتا کلا کلا مونږ ول نوم ورکو ډیپلوماسي څه کو ورته نه بلنم دې انسان کوي موږ دې طرف به طرف دا به طرف پکې نه دا به طرف یې ډېر طرف نشته مذبذبین بین ذلک لا الہ اولائے ندوی سردی ولا الہ اولا ندوی سردی ومن یضلل نمانا دا چې خدای گمراه کړی دي ومن یضلل اللہ اسوچ اللہ گمراہ کی فلن تجد له سبیلا نتنش مندے داغد پارا لار دے ہدایت یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چی ایمان راوڑے دے لا تتخذوا الکافرین منی سے کافران اولیاء دوستان من دون المومنین پا مقابلہ دا مومنان کی دوستانہ ورسلم کما دوستانہ ہاں په مقابله د مومنانو کې چې د کومې دوستانه کافر سره ضد پریوزی منفی په اسلام او په مسلمان باندې هغه ناروا ده هغه سره ناروا ده اوس که شیرشاه تاسو کو چې بزنس پارټنرشپ پر سره جایز نه مونږ جس گو ہے بسم الله ډو اٹ تاسو ناروا کار خو نه ده صحیح یعنی هغه دوستی او تعلق ور سره ناروا ده چې د کومې دوستای بد اثر پریوزی په چا باندې یا ستا په دین باندې یا په دیني رونو باندې ستا په دین باندې اتریدون آیا تاسو غواړئ ان تجعلوا لله چې تاسو ګرځوئ د الله تعالی دپاره علیکم په ځان خپل باندې سلطانا مبینا واضح قدرت معنا یعنی ته الله تعالی په دربار کې ځان له ایکسکیوز بالکل ختمول غواړئ چې داسې تعلق کافرانو سره ساتي چې د هغې منفي اثر چا باندې پرېوځي په مسلمانانو پرېوځي ان المنافقین تاکہ سر منافقان فی الدرک الاسفل پلان دی درجہ کی دی بین النار دو اورنا نفسکم زی دیر سخت قولین التبسو کی کافر بو ملتنی فرعون بو ملتنی التبسو کی التو منافق وی اللہ مدی بچ ساتی ولن تجد لهم نصیرا اتبنشی منڈے دوی دا پارا اس مددگار نو دا یاد ساتی چی تعلق کافر سرا آغا ناروا دے نمبر اول خدا مسئلہ لکھا کہ قرآن کریم کے دو لفظ راضی نمبر اول ولی اور نمبر دویم بتانا با طوا الف نون او ہا بتانا دا بتانت مانا سیکرٹ کیپر سوئی ورطا رازدار یا رازدان رازدار یا رازدان اللہ تعالیٰ فرمائے لا تتخذوا بطانة من دونکم دا مسلمان نہ علاوہ کافر بخپل رازدار نہ جوڑے کافر بخپل رازدار نہ جوڑے نو کم رازدار یا دا دین پا حوالہ یا دا اسلامی ریاست پا حوالہ یا دا دین پا حوالہ یا دا اسلامی ریاست پا حوالہ نو دا اسلامی ریاست پا حوالہ باندے یا دا دین پا حوالہ باندے تو کافر ځان له کنسلټنټ یا ایڈوائزر جوړول شي د زور سره هغه به تا دین کې څه مشوره درکړي څه کنسلټنسي وکړي یا د اسلامي ریاست په حواله به تا څه مشوره درکړي
صحیح شو. اوس دا غي دا معنا نه ده چې ځان له په بزنس کې هم کنسلټنټ نشي جوړولای، هغه به داغه د ایکسپیرینس نه فائدہ اخلي. صحیح. نو دا یاد ساته چې په دین کې کنسلټنسي یا په اسلامي ریاست معاملاتو کې کنسلټنسي د کافر دا ناجایز ده، حرام ده. ځکه چې کنسلټنسي یا مشاورت څه شي، مشاورت دا په دوه شیونو باندې مبني وي. یو په پوهه، په څه باندې؟ پوهه چې په دې شی پوهیږي، او نمبر 2 په اخلاص، سنسیریټي چې دې شی سره اخلاص لري. نو کافر په دین پوهیږي نه، که پوهیږي نه په پوهیږي، او که یو کافر په پوهیږي نه اخلاص ورسره نشي، کې اخلاص یو خو ایمان دی راوړی. دا ولیکو چې کافر په دین پوهیږي نه او اسلامي ریاست سره اخلاص نشته. خبره دین کراله صحیح. او دویم د لفظ ولی چې قران کریم بار بار وایي دینه اولیاء مو جوړوي. نو د ولیم یا معنا خدغه دا د بیتانت کو معنا شي ده، او یا معنا ده چې دوستانه مو جوړوي. نو البته ورسره قید لیکل دي، کنډیشن یې خو من دون المؤمنین، په مقابله د مؤمنانو کې. پس کې مقابله د مؤمنانو کې هغه دوستی ورسره ناروا ده چې په مقابله د مؤمنانو کې، مقابله د مؤمنانو کې ان سنس چې دا غي منفي اثر په مسلمانانو باندې دینی اعتبار سره پیوځي، مسلمانانو باندې دینی اعتبار سره منفي اثر پیوځي. او دا تصور سورہ الممتحنہ 28 پارہ ہے. آیت نمبر 8 اور 9. ادامه کو لا ينهاكم الله نمن کیتا سو اللہ تعالی عن الذین دعا کافرانو تعلقنا، نمن کیتا سو اللہ تعالی دا کافران لم یقاتلوکم چی غی چرتا سر جنگ نکڑے فی الدین دا دین پا معاملہ کی، دا دین معاملہ کی کرتا سر جنگ نکڑے. ولم یخرجوکم من دیارکم انیتا سو استنیه دکورن اقبلونا ان تبرو خدای من کی دسنا ان تبرو چی غی سر احسانو کئی. اللہ تعالی دی کافران سر احسانو کئی مادی باندې سے پابندی نہ دلک بولے، بلکہ احسان ور سره خدے شاید چې غستا دین تر راغب شي، شاید چې ستا دین تر راغب شي. ان تبرو وتقسطوا الیهم او دا چې هغه ته دا هغه حصہ ور کوي، تقسطوا الیهم چې هغه ته دا هغه حصہ ور کوي. نو حصہ ور کوي سمانا یعنی کستا باس ته نو کوم ریسپیکټ چې باس ته ورکیږي مسلمان باس ته او ما غیر ریسپیکټ ورکي کافر باس دوم دا هغه واجب حق دی، دا سره دا هغه واجب حق دی. کستا سبورډینیټ دی او تی باسي نو چې مسلمان دې لاندې دی نو تور سره نرمي کې، چې کافر دې لاندې نه سبا کې ور سره دا په سر خو باندې سوريږي چې نو دا خو کافر دی بس چوکي دا صحیح. یوا دویم مسلمان چې ګاونډي دی نو د ګاونډګري حقوق دي کنيشته، نو که کافر دی ګاونډي دی نو دا کوم د ګاونډګري حقوق صحیح. که مسلمان دی کلیګ دی نو دا هغه د مرګتیا حق دی، نو که کافر دی کلیګ دی نو دا هغه د مرګتیا حق دی صحیح. که مسلمان در سره سفر کې په تیاره کې په سیټ باندې ناست دی صحیح، نو دا هغه حق دی چې تکلیف بنور کې سبا کې. نو که کافر در سره په سیټ ناست دی نو دا هغه ما سیميلر حق دی. دته وای اقصاد ان وتقسطوا الیهم چې دا غوي ثابت حق باغوي تور کوي.
ان اللہ یحب المفسدین انما خبردار ینہاکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ تاسو منع کئی عن الذین دعا کافران قاتلوکم فی الدین کہ چاہتا سر جنگ کرے د دین پا باب کے واخرجوکم من دیارکم یا تاسو استلی د کورونا وزارو علی اخراجکم او ملا تڑ کرے دے پیستوس تاسو کے نو اللہ منع کئی دسنا انت ولوهم ابو سره دوستای ساتلونه چې دغه کافران چې یا د دین په باب تا سره جنگي یا دغه کافران چې د دین د وجه تا د خپل ځمکې نه وباسي د خپل کور نه وباسي خدای وایي زبیا پابندي لګوم چې دې سره به تعلق نه ساتي دې سره او زمونږ شیخ ساده پښتو کې وی الله تعالی وایي دا خالص دلته دی ها دا څه دی دا خالص دلته دی تیر کور ایسته اټکو زمونږ خپل دی الله وی زمانہ کوم خبردار دا ګوره حرام دي انت ولهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون خدای وی که دغه تعلق د ور سره وساتو نو دغه خلک ظالمان دي نو واپس خپل سبق یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړل دي منی سي کافرانو اولیاء دوستان من دون المؤمنین په مقابله د مؤمنانو کې اتریدون آیاتاسو غواړي ان تجعلوا لله جتاسو گزوئی دا اللہ دا پارا علیکم زان قلبانی سلطانا مبینا واضح لا دا مواخذی و دا گرف ان المنافقین تاکیب سر منافقان فی الدرک الاسفل پلان دی درجہ کی بی من النار دا اورنا ولن تجد لهم انبا ممیدوی دا پارا نصیرا سوک مددگار ہاں اس یو سڑے کافر دی نہ چاہے دا آیت ووري نہ کوئی بس ما خو انجام دغه نہ الله تعالی ما دروازه بند کړي نه دروازه کولاو د کړه نه کیږي الا الذين مگر آکسان تابو چې توبه وکړه واصلحوا اصلاح عمل وکړه واعتصموا بالله امضبوطوا نصر سید الله واخلصوا دینهم اخالص کدین خپل لله الله رپاره فاولئک ندا کسان مع المؤمنین دا د مؤمنانو ملګری دي وسوف یؤتی الله ازرد چور کوي با الله تعالی مؤمنان لا اجر عظیم ما يفعل الله بعذابکم ما يفعل لکه مونږ چې لکه ما تاسو په سزا کې څه فائدہ نشته ستا په تکلیف درکول کې زما څه دلچسپي نشته الله تعالی ما يفعل الله بعذابکم خدای تاسو په عذابولو سکه خدای تاسو په عذابولو یعنی که خدای ټول خلق عذاب کړو نو خدای ته څه فائدہ نو دی وجه الله تعالی وایي چې عذاب تاسو ما طبيعت نه دی عذاب دا زما طبيعت نه دی خو ته کم از کم دا عذاب په زور ځان د پاره مغواړه صدا عذاب په زور ځان د پاره مغواړه نو دا توړي یو مسله چې الله تعالی فطری طور رحم پسند دی عذاب ورته خوښ نه دی د دې وجه د عقیده مسله ده چې نیکوکاران یعنی نه خلق هغه له ثواب ورکول دا حتمی دي ثواب ورکول څه حتمی دي یعنی یقینا به الله ورکوي خو بدکار مسلمان چې کافر نه بدکار مسلمان چې کافر نه هغه له عذاب ورکول حتمی نه ده دا الله خو دا چاله ورکوي او چاله نو ورکوي یو سړی او مستحق د عذاب الله تعالی وزه بسم الله معاف نه مونږ هم دا انتظار کې پراته کوم انتظار ته پراته دا انتظار ته پراته ان شاء الله هغه وکړو صحیح سره موږ په محله کې د کلی محله کې یو بوډا سره ډیر ساده زمیدار صحیح نه هغه همیشه دا وی ان شاء الله جنت کې بد داسې کو داسې نو چا ورته وی ته وې داسې یقین سره وای لکه چې ماما کور دی کاکا لکه چې ماما کور دی دغه څه ورکه ماما کر سره په داو دي کړه دي دا نه سره مسله کورونه کې څنګه په داو راځي صحیح د ماما را کورسي دی باندې سړي په خدا وای صحیح د اکا په کور سړي په خدا و نه ای کې څه لګيري خو د ماما کور صحیح ده کنه تا اکا کار دوره تیز نشي لکه اچھا زوګر څنګه تیز دي صحیح نو ماما کور دا پښتو کې ضرب المثل وي دا بس ماما کور بس ور منډه کور دا نو ورته کاکا ته خدا څخه خبره کې لکه د ماما کور دا ډېر عجیب خبره کوله وې چې دا مولوی سے وای چې جنت ډېر لوی دی دا مولوی سے وای
چې جنت ډېر لوی دی نو خو بچا به ډکې چې موږ نه وځو چې ډکې څه بچا دی چې موږ لبونه دي نو بیا بچا ډکې خو موږ یې جوړ کړل دي ان شاء الله څو جنت ته ما يفعل الله بعذابكم سکی الله تعالی عذاب تاسو ان شکرتم د شکر معنا دلته په معنا د ایمان دی که تاسو ایمان راړه او د شکر معنا په معنا د خالص عمل دی ان شکرتم کتاسو عمل خالص کو وآمنتم ایمان مراد وکان اللہ ادے اللہ تعالی شکر قبل ان کے عالم پہ ایمان باندے لا يحب اللہ الجہر بالسوء اس اللہ تعالی چھ اوے چھ ایمان مراد او عمل مخالص کو نو خدای تعالی دا مزه خو نور کې تاسو لخامخ عذاب درکې دا خدای خو خنه ده چې تاسو لخامخ عذاب درکې نو یو سړی مکه د مکه ژوند خو داسې چې هلته به کافرانو یو مسلمان ونیسه وی مړو دی زر محمد رسول الله ته سبا خبره وکړه چې دی دروغجن دی چې دی سره دروغجن دی ناغه مسلمانانو وی خدای زمونږ د ایمان بس کیفیت دی کبل فرض یو کس یا دوه کس داسې خبره کړې و نای سره فکر شه الله تعالی وینا تلفظ په بد خبره دا زه بالکل نه کوم ها چې چا باندې جبر شوی دی قتل ته نیول شوی دی نو کاغه د ځان خلاصولو لپاره ویلي هغه معاف دی لا يحب الله الجارا نخخي الله تعالی الجارا تلفظ پروناؤنس کو بالسوء من القول د گنده خبره معنا د کفر خبره الا من ظلم مگر صرف پاسو چې ورسره زیاته شوی دی نو زیاته ورسره ټوپکی تینول چې وایي چې محمد رسول الله دروغجن دی حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ مخه ته سمیہ بنت خیاط د اغمور هغه شهید کړه سمیہ رضی الله تعالی عنہ شهید کړه د هغه پلار حضرت یاسر هغه شهید کړ او حضرت عمار ته وی وایي چې دا محمد دروغجن دی معاذ الله نو تب خلاص کړي انجام دې دغه نو عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ نو نو وهبه هغه ته پته ورګي د خلک معاملې نه ما ټارچر کوي سمې کوي ټارچر اوس مرخ یو طرف ته سړی په خلاص شي خلاص نشي مرخ چې راځي نو بس خلاص شي صحیح خو ځا ټارچر کولی دا ډېر عذابي ناغوي دا کوم ټارچر کوي بیا به ورته مړو دي وای هغه وینا نو بیا به والو باندې شروع کو اټ لیست چې بالکل بے دم شداري نو بس وی کاذبون دروغجن دي کاذبون یعنی دا ویل چې محمد کاذبون صلی الله محمد دروغجن دي صلی الله علیه وسلم سی وی کاذبون دروغجن دي سو چې ته مخامخ ولا یا استاپلار د کاذبون دروغجن دي خو بیا هم چې هغه خودنه مطالبه کوله د محمد رسول الله په حواله صلی الله علیه وسلم لہذا د په ځین باندې ډېر بوج نو چې څنګه هغه پرانست نو دې نیک په زخمی حالت کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم تعالی او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وی ما ترکونی حتا نلت منک دې جزه پرې نه خودم دومره وهاله دومره په تکلیف کړم په شګو واچولم ګرم شګو باندې بالکل تو اور پشان شي صحیح غټي تیګي را باندې کې خوده وهاله مې ډبوله مې چاراله مرای چوک کولا وی زه پرې نه قدم حتا نلت منک تر دې چې ما غله خوځوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سمایلینګ فیس سره وکتل او ورته وکيف تجد نفسك تا چې کوم وخت دا خبره زما متعلق کولا یا اره چرچا متعلق چله کولا زما متعلق دې زړه کیفیت سو یعنی زړه دې سوي زما متعلق حضرت عمار رضی الله تعالی ورته په دغه وخت کې می ایمان د امن د حالت نه زیات قوي پتا باندې عقیده میں اسلام متعلق زیادہ قوی ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی و ان عادوا فعود ک بیا هم را ټینګ کړو دغه تکلیف دل ورکې نو بیا دا کلمه وایي خیر څنګه ایمان تعلق څه سره زړه سره دی وکان الله سمیعا عليما اد الله تعالی اوریدون کې او عالم ان تبدو خیرا کتاسو کار کوي د خیر کار او تخفو یا پټ کوي او تعفو عن سوء یا عفو کوي د بداینا فان الله تاکي سره الله
تعالی د عفو والعفو کون کې قدیر القدرت لرون کې ان الذين تاکثرا کسان یکفرون بالله چې کفر کوي په الله تعالی باندې ورسوله پر رسولانو د الله ويريدون او غیدا غواړي ان يفرقوا بین الله چې غي تفریق راولي جداوال راولي د الله او د پیغمبرانو میانس کې ويقولون ادوی وینو منو ببعض چې مونږ ایمان ساتو بعضو باندې ونکفر ببعض او انکار کو د بعضو نه. نو دې درې تفسیر دي دا ولیکن سره مده چې ایمان ساتو بعض باندې او انکار کو د بعض نه. معنی دا چې ایمان ساتو الله باندې خو نه منو د پیغمبره، ایمان ساتو الله باندې نه منو د پیغمبره. یوا دوه معنا ایمان ساتو بازے پیغمبرانو باندې و نکفر ببعض خو انکار کو د بعضو نورنا لکه یهودو ایمان ساتو موسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خداغه نه بعد پیغمبرانو انکار وکړ. یا عیسایانو ایمانو ساتو عیسی علیہ السلام باندې خداغه نه بعد محمد رسول الله نے انکار وکړ. دا دوه معنا او درې معنا چې نو منو ببعض و نکفر ببعض مونږ ایمان ساتو په کلام د بعضو انکار کو د کلام د بعضو. نو معنا دا ده چې د خدای کتاب دا په حیثیت د وحی منو خو د پیغمبر خبره په حیثیت د وحی او د سورس افلا نه منو. چې قرآن منو خو سنت نه منو. قرآن منو ها کومه ته پرویزیان وی ورته دوی مشر مرزا غلام احمد پرویز بیان هم ده. وَيُرِيدُونَ دَيْغْوَالِ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ چونسی پمیز دے کے لارن یو خود ساخت لارا بیزان لفل دین جوڑائی. اللہ تعالیٰ وی داخلک چې دوی وایي چې قرآن باندې خو ایمان شته حدیث باندې مو ایمان نشته. قرآن منو خو حدیث نه منو. الله وایي اولئک هم الکافرون حقا دغه خلک یقینا کافران دي. اولئک دا کسان هم الکافرون دوی کافران لی حقا یقینا واعتدنا للکافرین او تیار کړی دي مونږ کافرانو لپاره غضبا مهینا غضب ذلیلون کې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي په الله او پر رسولانو د الله ولم یفرقوا التفریق نه دکړي بین احد منهم په میل دې یو کس د دوی کې یعنی په ټولو پیغمبرانو ایمان ساتي. نو دا د اسلام تقاضا ده. نو ته ولیکي چې څومره پیغمبران وړاندې تیر شوي دي په هغې باندې به ایمان ساتي. نو اوس کوم یو کس په ثابتو پیغمبرانو کې ثابت پیغمبر چې وحی سره ثابت دی دا پیغمبرو په ثابتو پیغمبرانو کې کدی یو نام چا انکار وکړو نو غیر مسلم او کافر وګرځول شي. هغه څه شي یعنی که چا دا وې چې زه په محمد رسول الله خو ایمان لرم په عیسی علیه السلام کې زما شک دی چې دې پیغمبرو کنو نو موږ څه سره مسلمان دی نه دې کافر دی. موسی علیه السلام کې زما شک دی ها نو سره مسلمان دی کافر شو. اولئک دا کسان سوف یؤتیهم اجورهم زرد چې ورکوي به دوی ته الله تعالی اجرونه دوی وکان الله دی الله تعالی غفورا بخونکي رحیما مهربانا. یسألک آل الکتاب یسألک آل الکتاب دا فایر والا گلی ته لړم دا خو ډېر مصیبت دی. یسألک آل الکتاب سوال کوي د تعالی آل کتاب ان تنزل علیهم چې نازل کړي دوی باندې کتابا من السماء او لیکل کتاب د اسمان نه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د یهودو دا گویا تقاضا وکړه دا ته ولیکه یهودو تقاضا وکړه چې مونږ تا باندې ایمان ځکه نه راړو چې تا ته لیکل شوی کتاب نه دی ملاو شوی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته قرآن څنګه راته لیکل کې زبانی نه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب لیکل ملاو شو تا ته لیکل کتاب نه دی ملاو شوی مونږ ته باندې ایمان نه راړو. که تا مونږ ته لیکل کتاب را ده الله طرف نه نو مونږ به ایمان راړو.
الله تعالی فرمایي دي ته لیم ایکسکیوز وي سوې ورته لیم ایکسکیوز ګنوم دغه يهود چې راکم تانه تقاضا کې د لیکلي کتاب دای ته وایي چې موسی علیه السلام لیکلي کتاب راځه تاسو په ایمان راړو په نوم بیرس هغه ول کتاب راړو ناغه ته نه مونږ ته خدای وخایا هغه ته مونږ ته خدای وخایا نو الله تعالی وی دا کافران چې کافر چرته ودریږي نه د چې یو جواب ولور کې به بل خبره کوي نو چې هغه جواب ولور کې نو دې بل خبره کوي دا څه کمبدي پښتو ورته دا څه کمبدي یسالک الکتاب سوال کوي د تانا له کتاب ان تنزل چې تنازل کې دوی باندې کتابن لیکل شوی کتاب د اسمان نه فقد سالو موسی نو تاکي سره دوی غوښتو د موسی عليه السلام نه اکبر من ذالک دوی شه دینه تا نه صرف لیکل کتاب غواړي دا غنه کتاب نه غوښته هغه ته خدای موسی سره مخامخ کیناوه فقالوا دوی ارنا الله جارتن او خیمون الله تعالی جارتن مخ فاخذتهم الصاعقه پس انس دوی لا تندر بول تالندر پس سبب ظلم دوی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بعدين سگیلکه پس دعا چراغله دوی تواضع احکام فعفونا عن ذلك نو مونږ عفو کړ دینو واتینا ورکړو موسی علیہ السلام ته سلطان مبینا واضح سلطنت او واضح قوت نو دا غل کړه او واضح قوتو چې کله د فرعون دربار ته بلا ډیر آرمی او رینجر او عسكر به ولاړو موسی علیہ السلام به یوازې یو ور بول سره دو په او په زرګونو آرمی ولاړه د رینجرز ولاړ دي فلان بس موسی علیہ السلام کو چې نو خبره به شروع کړه خبر شروع کول سره به غاسوا زمکه ته او نو سره زمکه ته وګورای به لوی پایتان جوړ شي سبه جوړ شي یو لوی پایتان به جوړ شي الته فرعون پر پیډور الته بغار می ورسو شي دشین او فرعون بالته دنه نه چي والی ولا شي له ګونی سره سی ودا شي له قابو کا بیا د خبر اور موسی علیہ السلام برا قابو کو وګوره یو الله منا بیا به شیطان شروع کړ موسی علیہ السلام بیا زمکه راوړ هغه بیا منډه کړل نه وته دا شی مړه قبول کړه صحیح الله تعالی وای دا چې جبه سلطنت په لور کړو نه آرمی وا نه حکومت نه پریزیدنسی وا نه اول افیس نه واشنگټن ډي سي نه B-52 هیڅ ورته نه څو ورته یو واسه الله کړه بس به ته ورزله او هغه لالیان ته دا پته وا چې دا د معجزې اسواد د معجزې مار د امریکیوم نه سره مقابله نکی ورفانا فوقهم الطور من پورته کړو د پاسره دوی کوی تور به میثاقه په سبب د وعده د دوی وقلنا لهم اویل من دوی ته تفصیل ټول سوره بقره کې شوی دی ادخلوا الباب سجدا چې داخل شي دروازه د خال ته سجده وکي وقلنا لهم من دوی ته لا تعدوا في السبت لا تعدو فی السبت چې زیاته مکوې په ساترډے کې فشنګ دی باندې حرام شوی فشنګ دی باندې حرام شو په ساترډے باندې نو ورته الله تعالی وی چې ساترډے باندې و فشنګ نه کوي اوس د خدای شان داو قران کریم کې بل الله تعالی فرمایي چې په ساترډے باندې دومره ډیر ماهیان رالل چې دا وبوي پټ کړي ادي وایي یو ځال مو غرض خدای خاطر دا خبره وکړه حرام دی ویخه نشکار کول حرام دی صحیح نو دا هغه دریاب نه دا هغه نه ناله جوړ کړي تاسو ناله وایو ها ولی ورته وشکلي اول ته لوی پاند ورته جوړ کړ ډم ورته جوړ کړ نو د ساترډے باندې به چې دا بلا ډېر ماهیان بارا د خدای طرف نه ټیسټ نو دی به ولیو ته وبره پرې خو دي نو مهان کو سره مرال نو دلته به بیا ولیو په ځبان کې پاند به ډک نه به دومره ډېر مهیان په پاند کې بیا په سنډے باندې راځل بیا په پای ښکار کو وسټډے باندې موږ ښکار وکړو الله تعالی شیطانان دي شیطانت کوي وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اغسطلوا من دين مضبوط وعدا فبما نقضهم ميثاقهم فسود ما طولوا دوی وعدد دوی فسبب كفر دوی پیتنو دا الله وقتلهم الانبیاء فسبب قتلوا دوی پیغمبران لا بغیر حق فناجائزا وقولهم فسبب دوی نار دوی قلوبنا غلف چیزنا زمونگا دا غلف نو د غلف معنا خو یو دار چې پرده کې دي نو چې پرده کې نه تاسو وخت ځای کې ستا خبره پکې دن نه نوځي
او قلوبنا غلف دیو معنا دارا چې دا په علم باندې ډکتی نو مونږ سیل کړی دي کوم شي چې ډک شي به سره سکی سیل کی دا په علم باندې ډکتی نو مونږ سیل کړی دي لہذا دې کې اوس نور خبرې نه ځایږي تاسو وخت ضایع کې قلوبنا غلف الله تعالی وای ها غلاف کی دی اصیل دې په خود کفر بل طبع اللہ علیہا بکفرهم بلکہ مور لگولے اللہ تعالی پا دی ذنوبانے پا سبب دو کفر دی فلا یؤمنون الا قلیلا دی ایمان نرانی مگر دیر لگ و بکفرهم پا سبب دو کفر دی ادویدار دی پا مریم بانے بہتانا غزیما دویا افتراء مریم بانے کروا چدا عیسیٰ علیہ السلام دی یوسف نجار زوئے دے یوسف نجار دا عیسیٰ علیہ السلام دا خالق خوندو چا خاوندو د یوسف علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د خالق خاوندو نو دی او هغه ټیک کیر کو د مریم دا خشینه وا صحیح وا سسټر ان لا نو دی يهوديانو دی په غلط نسبت واچو ودا د اغز ویلې وقولهم اپا سبب د ویدار دوی انا قتلنا چې مون قتل کړی دی المسیح مسیح عیسی دوی د مریم رسول الله چې رسول د الله دی الله تعالی فرمای دا یو بل فابریکیشن دی یا فالس کلیم that we have killed Jesus علیه الصلاۃ والسلام وما قتلوه neither they have killed وما صلبوه nor they have crucified him نے قتل کر دے نے صلیب کر دے ولکن شبہ لهم لیکن دوی باندې کنفیوژن راغله دے بیکاز دے کلڈ دی گائے کنسرنڈ دے څوک مړکو جوړا څوک مړکو د عیسی علیہ السلام 12 یارانو دلته ولیکا د عیسی علیہ السلام 12 خاص مرګریو حواریین وی ورته سو ورته حواریین دای چې کله پلانینګ وکړ د عیسی علیہ السلام د ګریس او داغه د امپیچ کولو داغه د امپیچمنت نو عیسی علیہ السلام سره د ملګرو غرته وته چرته تور بورا ها عیسی علیہ السلام he went to Tora Bora along with his companions صحیح and they were behind him صحیح نو دا یو مرګره چې جوړا he became an informer against Jesus علیہ السلام $25 million and he informed the government concerned. No, they pay a ghar ki dwana bandu sat. They kept them both in the same ghar, in the same cave, in the same cave. Allah Ta'ala, Isa alayhi salatu wasalam, he picked them up alive. He picked them up alive. And he put the shape of Jesus on Judah. And ultimately they killed him. فذي وجه الله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه لفي شك منه دي وجه وضي وي ده کله قتل شو کوم ځای قتل شو چا قتل کو سو قتل شو الله تعالی دې په خبره کنفیوز وان الذين اختلفوا تاکي کسان چې اختلاف کړي په عیسی علیه السلام کې لفي شک منه دای په شک کې دي regarding عیسی they are still in confusion ما لهم بے من علم نشتر دویر پارا پدے بانے اس دلیل الا اتباع الظن مگر صرف only their guess وما قتلوا یقینا او دین دے قتل کرے عیسیٰ علیہ السلام بالکل بر رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ پور تکڑے دے زان پلتا وکان اللہ عزیزا حکیما ادے اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن زمن لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من واجهلنا وذكرنا وطوانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ والله ارحم الراحمين